السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید القرآن تربیتی کورس د صفاتو په کلاس کې موږ تاسو مخاطب یو ان شاء الله. امید ساتم چې تیر دوه کلاس موږ کوم اخیستري هغه به ان شاء الله زده شوي. د الله تعالی دعا ده چې موږ ته د زده کړې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. تیر کلاسونو کې موږ تاسو ته د صفت تعریف ویلو، بیا د صفت اقسام موږ ذکر کړو، صفت لازمه او حارزه موږ په هغه کې پیژندلو، بیا د صفت لازمه حارزه منځ کې کوم مین ډیفرنس دی هغه موږ پیژندلو. نن به موږ ان شاء الله د صفات لازمه اقسام او د صفات لازمه اقسام به موږ وایو. نو د صفات لازمه اقسام څو دي؟ ما تاسو سره اختلاف خبره کړې و چې بعضي علماو چې کوم د 44 ذکر کړلی، بعضي چې کوم د 18 ذکر کړي، بعضو 20 ذکر کړي. هر چا خپل یو خیال او فکر مطابق چې کوم د بحث کړي، لیکن مخارج 17 دي. د دې وجنه علماو جمهور علماو چې کوم د 17 صفات ترجیح ورکړل، بعضو جمهور علماو په نسبت صفات 17 دي. خو په دې 17 کې بیا دوه جوړې تقسیم شوي، دوه جوړې جوړې شوي دي. یو ته ویل کېږي صفات لازمه متضاده او یو ته ویل کېږي صفات لازمه غیر متضاده. نو صفات لازمه متضاده به څه ته وایو؟ هغه صفت چې د هغې ضد موجود وي، هغه صفات چې د هغې ضد موجود وي نو صفات لازمه متضاده به ورته وایو. او دا معتبر وي، دا څه شی وي؟ معتبر وي. د دې لپاره د مخالف جوړې نوم هم موجود وي، د مخالفې جوړې نوم هم موجود وي. په دې وجه باندې دې ته صفات لازمه متضاده ویل کېږي. پاتې شو صفات لازمه غیر متضاده. نو صفات لازمه غیر متضاده هغه صفات دي چې د هغې لپاره مخالف نه وي موجود، ضد د هغې لپاره نه وي موجود. اگر که د هغې لپاره مخالف شته، اگر که د هغې لپاره مخالف شته، لکه مثال په توګه باندې د صفیر لپاره صاد زاسین په دې حروفو کې صفیر دی، نو په اټومیټیکلی چې د دې نه علاوه کوم حروف دي نو په هغه کې صفیر نشته دی. خو دا ته ولې متضاده نه ویل کېږي؟ ځکه چې دا معتبر نه دي. دا معتبر نه دي. څنګه معتبر نه دي؟ ځکه چې د مخالف دپاره قراو خاص نوم نه دی ذکر کړی، د هغې تذکرې نه دی کړي، د هغې بحث نه دی کړی. د دې وجې نه دې ته شی ویل کېږي صفات لازمه غیر متضاده. صفات لازمه غیر متضاده. تاسو به خبره باندې ان شاء الله پوه شو به چې د صفات لازمه متضاده دا 15 جوړې دي، لس صفات پکې، او د هر صفت لپاره مخالف صفت موجود دی، د هغې نوم شته، دا معتبر صفات دي. د دې وجې نه دې ته صفات لازمه متضاده ویل کېږي. او صفات لازمه غیر متضاده هغه صفات دي چې د هغې لپاره مخالف نه وي موجود، ضد د هغې لپاره نه وي موجود، او دا معتبر نه دي. ولې معتبر نه دي؟ ځکه چې د مخالف نوم نشته او قراو په هغې باندې څه بحث نه دی کړی. د دې وجې نه دې ته څه ویل کېږي؟ صفات لازمه غیر متضاده به دې ته ویل کېږي. نو راځئ چې په صفات لازمه متضاده کې د اولۍ جوړې لس صفات 15 جوړې پکې جوړېږي. راځئ چې اولۍ جوړې پکې زده کړو. هغه شی همز جهر، همز او جهر. نو همز څه شي ته ویل کېږي په لغت کې؟ همز په لغت کې ښکتهوالي ته ویل کېږي، کمزورۍ ته ویل کېږي، پستۍ ته ویل کېږي. او کله چې دا حروف چې په کوم صفت کې په کوم حروفو کې موجود دي هغې ته محموسه حروف ویل کېږي. دا حروف چې کله موږ ادا کوو په دې کې په اواز چې کوم دی پر مخرج کې داسې کمزوري، داسې د حروف د مخرج داسې په کمزورۍ سره ادا کېږي چې د سا غلبه وي په اواز باندې، چې د سا غلبه وي په اواز باندې، او په اواز کې کمزوري او سا سره جاری پاتې کېږي، په اواز کې کمزوري او سا سره جاری پاتې کېږي. دې قسم صفت ته څه ویل کېږي؟ محموسه ورته ویل کېږي. دې قسم صفت ته څه ویل کېږي؟ همس ورته ویل کېږي. او دې حروفو ته څه ویل کېږي؟ محموسه حروفو ته ویل کېږي. دا لس حروف دي، د هغې مجموعه څه شی ده؟ فحثه شخص سکت، فحثه شخص سکت. لکه اف، اث، اس. په دې حروف باندې موږ داسې تجربه وکړو نو په دې کې څه کېږي؟ سا سره جاری پاتې کېږي، سا سره جاری پاتې کېږي، په اواز کې کمزوري. نو د دې وجې نه دې ته څه ویل کېږي؟ همس ورته ویل کېږي. څه شی ورته ویل کېږي؟ همس ورته ویل کېږي چې په دې حروف کې څه ده؟ کمزوري ده، په اواز باندې د سا غلبه ده، په اواز باندې د سا غلبه ده، نو سا جاری پاتې کېږي، سا په دې کې څه کېږي؟ جاری پاتې کېږي، او په اواز په حرف کې کمزوري وي. دویم نمبر بیا زموږ سره د مخالف چې کوم صفت ذکر کېږي نو هغې ته ویل کېږي جهر. جهر څه ته ویل کېږي؟ اوچتوالي ته ویل کېږي، زور ته ویل کېږي، طاقت ته ویل کېږي، قوت ته ویل کېږي. په کوم حروفو کې چې دا صفت موجود وي نو هغې ته مجهوره حروف وایي. دې صفت والا حروف چې کله د خپل مخرج نه ادا کېږي نو داسې په قوت سره ادا کېږي، داسې په قوت سره ادا کېږي چې سا ورسره جاري نه پاتې کېږي. د سا اکثر حصه چې کوم دی اواز ته بدلېږي. د سا اکثر په اولي کې چې په اولي صفت کې څه کېده؟ اکثر سا چې کوم دی اواز ته نه بدلېده، سا غالب په اواز باندې، او په دې کې څه کېږي؟
आवाज غالب دی په سا باندې، आवाज غالب دی په سا باندې. اکثر حصہ سا چې کوم نو هغه شي ته بدل شو، आवाज ته بدل شو او په قوت سره ادا شو، نو سا شي شو جاری نشو، سا شي شو جاری نشو. نو دقیق قسم صفت ته بس شي ویل کی صفتی جهر بوته ویل کی، او دې قسم حروف ته بس شي ویل کی حروف مجهوره بوته ویل کی، حروف مجهوره بوته ویل کی. دا کوم حروف دي؟ د فحثه شخص سکت نه علاوه چې کوم حروف پاتې شو دا ټول مجهوره حروف شو، دا ټول څه شو؟ مجهوره حروف شو. الله تعالی دې د زده کړې د عمل توفیق را نصیب کړي.